اوس ځینې نعمتونه داسې دي چې هغه الله تعالی په دوه صورتو کې درکوي. داسې قسمه کردار چې دا د ارګومنټ کمپلینټس حالاتو باره کې کمپلینټس کوي، دا گروث کلم نه کوي، دا ولاړ ده. کامیابی د معنی بسترګو مونږ لیده عربپتی چې سونم دي په دې ایریا کې، دا به لازمی شکرګزاري. ته په ځان کې دا ستاري یا دا سافټویر لګي انسټال کا او بیا د الله نصرت ته ګوره. ظاهرا به تاسو هر څه خو ته هغه ځي ته هغه فریکونسي ته نشي ورسېدی چې چېرته الله ته وایي وایه ته څه غواړې او چې ته څه غواړې هغه تعالی درکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګلونو ملګرو، زه امین مشال نن یو وار بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او نننی پادکاسټ دا مو په کامیابۍ باندې را جوړ کړی دی. په کومې کامیابۍ؟ په هغه کامیابۍ چې هر تن یې یو خوب لري، یو خواهش لري او ارمان لري چې زه دې په خپل ژوند کې هغه مقام ته ورسېږم کوم چې زما خوب دی او د هغې تعبیر دی زه عملي کما، یقیني کما. بیا د کامیابي د چرته د دې دا پیمانه دا چا معلومه کړې ده او که نه. بیا دې وخت کې مونږ که لږ شانتې نظر واچو نو د دنیا هغه خلک کم چې د دنیا په امیرترین لیست کې شامل دي، نو آیا هغه خلک کامیاب دی؟ او بیا د هغوی دپاره د کامیابۍ پیمانه دا کومه یوه ده؟ نو زمونږ نننی پادکاسټ دا په دې ترتیب دی چې د کامیابۍ دا راز څه دی، د دې موندل څنګه دي، او بیا ځینې وخته که څوک لنډې لارې دا خپلی نو هغه د کم قسمه نقصان سره مخ کیږي. د هر دویم تن سره چې کینی نو هغه په یو اضطراب کې ښکار دی او په یو مایوسۍ کې پروت دی. د ښې خبرې د چا نه اړوله څه توقع دا کولی نشي. نو لنډې لارې دا د کامیابۍ لپاره او که نه اوږدمهاله لارې دا د کامیابۍ لپاره، او دا د کامیابۍ راز په اصل کې پروت چرته دی. ګران محترم علیم شاه خلجي صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما لومبۍ پوښتنه هم دغه چې د کامیابۍ مفهوم څه دی، څوک کامیاب دي؟ او ځکه چې نن که موږ په دې وخت کې دا خبره چیړو او په دې باندې خبرې اترې کوو، نو زموږ په دې ټولنه کې د هر دویم وګړی، هر دویم زلمی دا د یو مایوسۍ ښکار دی. په دې باندې را سره خپل نظر شریک کړي. د کامیابۍ حد نه دی معلوم. د هر سړي دپاره د کامیابۍ یو خپل ډیفینیشن ده. د چا دپاره کامیابي دا ده چې زه د موټرسایکل واخلم، د چا دپاره کامیابي دا ده چې زه د V8 واخلم، د چا دپاره کامیابي دا ده چې زه د یو 3 مرلې کور خپلو بچو له واخلم. اور دا انساني جبلت دی چې هغه د کامیابۍ نه پس کامیابي غواړي او بیا د هغې نه پس بیا کامیابي غواړي، او په دې چکر کې هغه د یوه فوټې کندې ته ورکوشي او ختم شي، کنه خیر ختم شي. اصل شي سکون ده، اطمینان ده. اور د سکون او اطمینان چې کوم دی دا منګ لټو په داسې ځای کې چې هغه منګ ستړي کی، پلس دا چې منګ په یو چکر کې واچي. په داسې حالاتو کې چې نن سبا اکثر لا تاسو ینګسټرز وګورئ نو د دوی چونکې چنانچه واټ اف دین ایلس دا ډیر زیات په دې باندې اثر انداز دي، کنه زه نشم کولی، زه څوک یم چې زه به کوم، یا دا نه کېږي، دا د دې نه مخکې چا کړي نه دي، دا نه کېږي، زما پلار نه دي کړي، قسمت مې خراب دی. اور د قسمت سره سره نور داسې ارګومنټس د ده سره چې د هغې په بنیاد باندې دا ولاړ دی. معجزې ته پته وایي اور معجزه راځي نه. ٹھیک ده. دا سټیټ اف بینګ کې دا چې کله سړی وردېږي دا په خپله هم یو قسم ناکامي شي، کنه اچیومنټ ته موږ کامیابي ویلی شو. صحیح. او دا واړه وړې کامیابۍ راغونډې شي نو دا بیا غټه کامیابي شي، او بیا غټې غټې کامیابۍ راغونډې شي ډېره غټه کامیابي شي. ٹھیک شو. خو اورال کامیابي داسې نشو ډیفاین کولی چې یا دا فارموله ده دې ځای ته ورسېدي، دا سټیج دی او ته چې دلته ورسې نو ته به کامیاب شي. د کامیابۍ مړښت نشته، دا هیرس ډېر دی. ته چې یوازې څه لګې بلې پسې به ګرځې، کنه اورال خبره به داسې زه جوړه کړم چې
د دې ولاړې نه روان ښه دی او څه ناڅه ترلاسه کول ښه دی. ښه، زبردست. زمونږ په معاشره کې یو شی زما اکثر له داسې نوټ کړی دی چې موږ سره ډېرې کامیابۍ په جولۍ کې پرتې خو موږ ته نه ښکاري، یا ځینې سورسز موږ سره د کامیابۍ پراته یې موږ ته نه ښکاري، یا ډېرې موقع پرتې وي خو موږ ته نه ښکاري. ایگزیکټلی. الله تعالی په دې دنیا کې داسې یو نظام جوړ کړی دی چې ځینې نعمتونه یې راله ښکاره راکړي دي او ځینې نعمتونو دپاره الله تعالی خپل یو پیرامیټر ایښی دی، ازمایش. ټیک شو؟ زمونږ خپلې رویې هغه ازمایش، هغه امتحان ته تیاری نه دي. الله تعالی چې د بني آدم د انسان کریشن چې کوم دی که نه، د اوبو یوه قطره د مور په خېټه کې د دې پیدا کېدل، سروایول کېدل، بیا چې هغه دنیا ته راشي نو د مور د جسم نه ورته د رزق چشمې کولاوېدل، بیا د ده خړپوسې، بیا د ده غاښونه، بیا د ده غټېدل. دا څوک کوي؟ الله کوي که نه؟ دا خو موږ ټول وایو. دا لږ دننه لږ وګوره چې دا څنګه کېږي، دا څنګه کېږي، دا څنګه لکه دا الله انسان په خپل لاس جوړوي او دنیا ته راځي، کېږي که نه؟ نو دا الله چې د ماشوم له د مور په خېټه کې دا رزق ورکوي که نه، نو دې باندې به لږ سوچ وکړو دا څنګه کوي، ورکوي که نه؟ نو د ماشوم دپاره د رزق د مور په خېټه کې د الله یو نعمت شو. بالکل شو. دا ماشوم چې کله پیدا شي نو د مور دا پی د دې ماشوم دپاره نعمت شو. بالکل بېشکه. دا ماشوم چې د خوراک څښاک شي نو د ده په خوله کې دا دوه داړې چې روزي دا د مور د الله نعمت شو. بالکل. نو یا الله ستا شکر دی. دا نعمتونه خو ښکاري که نه؟ اوس ځینې نعمتونه داسې دي چې هغه الله تعالی په دوه صورتو کې درکوي. د وسایلو په صورت کې هم نعمت ملاویږي او د ازمایش په صورت کې هم نعمت ملاویږي. کمال. اوس دا زیم چې دا مال الله یو شی راکوي، آیا دا زه ازمایش وګړم او طبیعت وران کوم چې دا دا ما سره ولې، دا داسې ولې، ما خو داسې نه غوښتل. ټیک شو. الله خو د خپل بنده سره د اویاو میندو نه زیاته مینه کوي. بېشکه. زه که دا ویم چې یاره زه الله تعالی په دې خاندان کې پیدا کړی م او زه خو پیدا کړی غریب یم او زما خو په قسمت کې دا دي او دا خو زما پلار نه ده کړی او زه په یو سټیټ اف کنفلکټ کې مبتلا شم، نو ته اصل کې د الله سره په جنګ شوې. ته سره خو الله د اویاو میندو نه زیاته مینه کوي. نو چې د اویاو میندو نه زیاته مینه تا سره کوي، هغه ته جوړ کړی چې تله د مور په خېټه کې رزق درکولو، د مور د خېټې نه پس بیا رزق درکولو، بیا یې تعالی د خوراک او سترګې او لیدل او کتل او دونه راوستې، نو د الله نعمتونه نور هم ډېر زیات دي، خو هغه پیرامیټر ایښي دي. اب ستا اټیچیوډ او رویې او بیهیویر ته ګوري، ته څنګه ریسپونډ کې. ته د ازمایش په دوران کې چې الله ته په یو غریبې کورنۍ کې پیدا کی سر ریاکشن کې، ته الله تعالی په یو امیر کورنۍ کې پیدا کی وسایل ډېر تیر دي، څنګه رویه کې. بیا دا رویه کلکولیټ کیږي او د دې رویې په بنیاد الله تعالی بیا اونچایي درکوي او یا بیا تعالی زوال درکوي. اونچایي هم زمونږ په خپل لاس کې ده، زوال هم زمونږ په خپل لاس کې ده. دا اټیچیوډ دی چې موږ څنګه ریسپونډ کوو. ټیک ده؟ ګوره، یو هلک دی، یو سټوډنټ دی، یو انډیویژول دی، مایوسه دی چې زه څه نشم کول، زه به څه کوم، زه به خپل منزل ته څنګه ورسم. دا د ځان نه ګیر چاپېره وګوري، د ټولو نه پیله خبره دا ده چې د ده سره دي څه په لاس کې. اوس دا په لاس کې چې څه دي د دې قسمونه دي. یو مې مور ده، یو مې پلار دی، یو مې مشر ورور دی، ورندار مې ده، دوه مې ورېرونه دي، درې مرلې مې کور دی، په یو کمره کې مې مور او پلار دي، په بله کمره کې مې ورور او ورندار دي، په بیټک کې زه پروت یم، بیټک کې دی ګوټ کې دا زما جامې هنګرو ته لګېدلي. کیلکولیټ که تا سره څه دي، ها دا یوه ګړۍ ده در سره که نه، ګړۍ، بټوه، جامې، کپړې، سایکل ولاړ دی په ګراج کې، رایټ. پلار پردی مزدور دی، خو درې ټایمه ډوډۍ تا ته میلاویږي، کور دی خپل دی. دا مقام شکر دی. که په دې مقام کې ته دا هتیار لړه کې اوړه بیلې او د منزل یا د مقصد د پاره خواري ځکه اور دی چې ته خو الله پیدا کړی دسې
نو تا هغه مومنټم مات کو چې په کم مومنټم یا په فریکوینسي الله تعالی مقام درکړي. زبردست. ٹھیک شو. کېدای شي الله تعالی ته د دې ازمایش نه راتېری ټریننګ دی کیږي او د هغې نه پس تعالی په یو بل ټایم کې مقام درکړي. اوس یو الک ولاړ دی منزل نه ټاکي سټرګل نه کوي سلیپ ډس آرډر دی سټریټجي نشته ټایم مینجمنټ نشته. ولې یار ما سره موټر سایکل نشته. ولې یار کری په کور کې. ولې یار ما سره میکنټاش نشته. ولې یار انټرنیټ نشته. ولې یار د پلار مې نه پوي. داسې قسمه کردار چې دا د ارګومنټ کمپلینټس حالاتو باره کې کمپلینټس کوي دا گروث کلم نه کوي. دا ولاړ دی. کامیابی د معنی بسترګو مونږ لیده. کامیابی به هم د دغه موټر سایکل د دغه سایکل د دغه د دریو مرلو کور دغه بیٹک کې دا یو څو کپړې جامې د بټوي د دینه شروع کیږي دا به جنونی دا به ارګینیک او د خلکو کړی دي سونه په پاکستان کې دنه د جاپان مارکیټ ته ورشه د شوبې بازار ته ورشه د کیسخوانۍ ته ورشه د کارخانو ته ورشه چې تا ته کم عرب پتی ملاو شو کنه د سټوري به د زیرو نه شروع شوی کده د زیرو نه نو دا نوم زما بدل کړ. انټرېسټینګ. ستا اونچایي چې کومه ده کنه لکه څومره غټ تجاران چې دي دوی د یو بنیاد نه تیر شوي دی یو سټرګل نه لازمي تیر شوی دي. زما په کنټیکټ لیست کې داسې عرب پتیان شته چې دغه کہانی واوري کنه نو د سترګې بری وتر ډکه شي چې څونه مشکلات او خواريانې دوی لیدلی کمپلینټ کله نه کړه. من کمپلینټ کو کمپلینټ مکو چې دا سدي ک په دې د شکر ادا کو چې یا الله ستا شکر دې ته خو ما سره دا بیا مېندونه زیات محبت کې یا الله دا تا چې زه د مور په خېټه کې را تا مال رزق راکو یا الله د مور د خېټې نه پس چې تا مال د بچپن کې رزق راکو یا الله دا چې ساخلم یا الله د اکسیجن دې چې راکړي یا الله دا مې ډېره دا درې مرلې بس یا الله دا وړه کوټه مې ډېره. نو د تاسو چې کوم خبره کوي دا خو لکه د ټولو مسلو د حل لاره ده نو تاسو خو مونږ نه کوو مونږ خو به صبر خلک نو مزغه مات ته کنه زکه خو په جنگ جو کنه زکه خو موږ خړل کو کنه زکه خو موږ ټپ غرب ورکو کنه یا الله ستا شکر دی چې دا درې مرلې کور دی راکو دسي تاسو کې سټډیز دي کنه ما دلته یو مشوم رالو کنه نو د بیگ راوړو د منتلی فیس ټایم دا بیگ کولاو کو دوه چپړې راته داسې کې خو څه پټه مطلب چې داسې دي وې سردا مې د مور چپړې نو د دې چپړې د پوند نه دا غ پوند د شی وکنه د درې لارې شی ما ته سرجی چې څنګه د چپړې د پوند د دک قسمه د مور پوند دي زه فی جمع کوم مور لا چپړې والا مستقبل مخه ته پروت دی ملي بچا چرته ناراضي وې د لنډي سړک ناراضي پس کې راځي وې سر د پیدل راځي سر یو ټیم روټي خورم یو مې مور ده سلور مې خويندې دي پلار مې ضعیفه ده او پلار مې د شوګر بیمار دی او مور مې د شوګر بیمار نو چې د مور مې پوندې وچوي کنه نو بیا په کلونو نه جوړي او زه د اقربینا د مجبورینا روجي نسم کالو سر او د وجړل نو ما سره خوا کې دوه کرور نور نه سمال د اکثر له د ځینې لګ د سي مالدارګي کنه د سي غوړي نو هغه کې سي مې موریدلې نو ما دې لکانو تو کوتل میلیارډ د تو کوي مې کته راځي ویا الله ستاسو شکر مې که بچیا گرین کارت مې دل درکو ته فری تعلیم حاصله زه دې لکانو ته مې دې زینو کورونو ته چې دا چاله درې ټیم رزق ملاويږي کنه ویا الله ستاسو په دې شکر ده. هر دویمه فیملی فاقت یې زموږ په دې علاقه کې یار دا خو بالکل هم صحیح وایي نن سبا وخت کې دوه ټیم روټي خلک خوري دریم ټیم نشته یو ټیم خوري د دوه ټیمو نشته خو منزل او مقصد خلک حالات کمپلینټ کوي نه حالات مورد الزام کوي نه په داسې حالاتو کې ځان ګرو کوي. ټیک شو یاد ساته کم سړي چې کمپلینټ شروع کو کنه چونکه چنانچا واټ اف دین ایلس دا وبو ویړو دا کله چې قدرت ته د ازمایش نه تیری او پتا سخت راولي یاد ساته چې په دې سخت کې دنه یو انرژي پرته ده دا انرژي اکچولی هغه خلکو ته ملاويږي چې کله دا انرژي د پاره هغه خاص قیمت ادا کوي او کله چې سخت او مصیبت او مصايب او مشکلات در باندې را لوخړې کړ شو پکه همت یې وبېلې دو ناشکری دی وکړه
ور دی چې دا خو زه نشم کولی، دا خو پیسې غواړي، دا خو غټ کالج غواړي، دا خو غټ انسټیټیوټ غواړي، دا خو غټ لارښود غواړي، دا خو چې میکنټاش نه نو نه کېږي، دا خو دومره چاله والا موټرسایکل نه نو نه کېږي. کریکټ. دا مغزه د داسې مات چې کراپ دنیا هغه خلکو وګټله، منزل هغه خلکو چت کو، شهرت هغه خلکو چت کو، دولت هغه خلکو چت کو چې چا صدی په دې شکر ادا کو یا الله ستا شکر دی. الله تعالی کلم بچا باندې سخت نه راولي، که دا سخت راځي د دې نشاط لازمي او ازمایشي. زه دا پیغام امین هغه فیملیز لور کوم چې کم بې وسه دي، غریبانان دي او د سخت نه تیریږي، همت وکړئ. دا سخت اکچولی ستا ازمایش ته دا تا جوړی ګروکۍ دی تیاری دی. فرست کامیابی څه ته وایي؟ کامیابی څه ده؟ دا د شکر دویم نوم دی. دا د شکر دویم نوم دی. یا الله ستا شکر دی. او بیا ازمیښت هم دی. داسې فیملیز شته چې پای کې یو ماشوم جوړېدل غواړي، منزل ته تلل غواړي، پلار په کټ پروت فالج والی، مشر ورور آیف کی، یو ورور په جیل کې او دشمنی په بیلې او د دوه دړۍ اوس په نغاړې ته چولې په حجره کې ناسي. زما استاد ویډیو ګوري او ارمان کوي چې یا الله دا تاسو په کوم ازمایش کې اچولې، د بابا ته، د مور ته، یو ورور جیل کې دی، د حجرې ته، د ټوپک ته، د ګولۍ ته. دا الګ په دې سچویشن کې ګیر دی. ځینې لکان د سری چې دوی په غټ کور کې اوسېږي، ګاډی شته، ایر کنډیشن شته، سولر شته، بابا شته، رور بار دی، هر څه ډېر تیر دی. خو دا کاټن سوټ اچولی دی او دا برا پروت دی په ډرایینګ روم کې، ټیک ده، او موبایل سره دی او د سرو زرو ګوتمه دا اچولی او دا د پیچکي له سړنګ هم ورکي او دا په دې کې پروت دی. دا هم په خپل حال ناشکره دی. دا څونه ناشکره چې دي چې چا سره څه دي په دې استقامت نه اختیاري، په دې د الله سره صبر نه کوي چې الله بس دا مې ډېره ده. د دوی منټلی دا چک کوي، دا به د سټرس نه، د انزایټي نه، د اوور تھینکینګ نه او د سلیپ ډس آرډر نه لازمي تیریږي. حتی چې ایر کنډیشن لګېدلی ده، حتی چې پراډو ولاړه ده، حتی چې پیسې ډېرې دي، حتی چې هر څه ډېر تیر دي، بیا هم په سکون نه دي. داسې خلک شته چې د هغوی سره د سهار شته او د ماښامې نشته. دې ار هیپي، دې ګډ، بالکل صحیح، دې ګډ هیپي، دې موف، دې ګرو. هغوی د الله په تقسیم سوال نه کوي او په شکر کې روان. پهله خبره امپورټنټ ده چې په کوم ځای کې مې، چرته مې، په کوم حالت کې مې، دا څه چې دي دا ډېر دي. دا چې ته یا الله ستا شکر دی، تا ته یو ذهني سکون ملاو شي. د کله چې تا ته ذهني سکون ملاو شو، ستا له به د شپې خوب ټیک درځي. کله چې ته خوب ټیک کې، تا ته به صحت ملاوي، ستا به منټل پیس سره، سلیپ اډر سره تا باندې به بیماری نه لګي او ته به د هغه لارو ګودر نه راتېرېږي چې بیا ته کله په غټې چوکۍ راورسې، هغه چوکۍ ستا ده، بیا تا نه څوک وړی نه شي. که نه یې راوچت کړه چې څومره غټ اربپتیان کاروباریان خلک دي، که د دوی دا سټوري داسې پینفل نه وه یا د دوی دا سټوري داسې له ټکر نه ډکه نه وه، اربپتي چې څونه دي په دې ایریا کې، دا به لازمي شکر ګزاري. بالکل په دې کې هیڅ شک نشته. دا به عاجزمي، دا به انسانیت ته خیر هم ورکوي او د دې نه علاوه به د الله سره اکاونټونه هم کولاو کړي. ماله د اسلام آباد یو یونیورسټي یو ډیلیګیشن د سټوډنټانو راغی، ما ته موږ د پښتونخوا په تجارانو باندې یو کیس سټډي کوو. ته دلته ناسې ته خلک پیژني که داسې یو څو څو اربپتیان که درته معلومي، ظالم بچو په کروڑپتیانو هم کار نه کوي، اربپتیان که هم پن راواغستو مو تل پلانې جي او پلانې جي او پلانې جي او پلانې جي او پلانې څوک په کنټیکټ وي ته مې رنګ مو کو چېرې د یونیورسټۍ سالکان دي، دوی یو ریسرچ دی چې دا بیلینیر سایکالوجي څه ده که نه، دا انګریزانو خو موږ ته ډېر کتابونه لیکلي دي که نه، ریچ ډیډ اینډ پور ډیډ اینډ فلان بلا بلا بلا، په ګراوند باندې سړي دا وګوره. دوه درې زما ملګري وو، هغوی ورته معرفي کړل، نور نومونه مې یاد وو، بس دا یې کنټیکټ نمبر یې دې ورشه. دا هلکان لاړل، دوی دا کیس سټډي وکړه، یو میاشت بعد بیا رال. دا 3 پنجابیان یو پکې پښتون دا یو پښتون هلته موږ سره په اسلام آباد کیمپس کې ټیچر هم. هغوی سر جي کیسه خو بدله ده، د خلکو خو دا رپورټ تیار کړو، خو دې کې خو څه بل ګیم دی. و چې دا څونه اربپتیان دي دا ټول انګوټه چاپ څو موږ دولت څه سره کنډیشنل کړی، غټې ډګرۍ سره. الله نه د کېدو یقین کم دی، د غټ کالج یونیورسټۍ نه د کېدو مله دا پهله شیخ پروف شو ټول انګوټه چاپ دي. ویا دویمه څه خبره ده، وایي دا څومره اربپتیان چې موږ وکتل دا ټول اجزانو، څوک پکې واسکټ اجي وو، څوک پکې پلانې اجي وو، پلانې اجزانو. د دوی ښایسته ږیرې وې، ښایسته مزېدارې چهرې وې،
یو سپوټ په لاس کې پنسي اوچته خسته تسبیح په لاس کې خسته چهره دین د الله نه یاره د دوی په زړه کې و یاره د الله په زړه کې کم چې داسې خریلې پر پتی ته تخکاری په دې غیر چاپیره دا لګ دنه نه ولټوي دا غریب د مسایلو نه ډېر ډکی د سره سکون نه پهله دار چې دا ټول انګوټا چا په دویم دار چې خسته انسانانو نور راته دا وایي چې څه خبرستانه تاسو کو چې دا نور څه سیکرټ دی چې یو سیکرټ بل دی دا ارپتیان شاته نه وګوره کنه دوی به یتیمخانه چلی بالکل صحیح وایي همدا څه ده 200 کونډې رنډې دی غوي ته به زکات ورکړي د دوی په لاس په انسانانو خېګړه کېږي بالکل دوی به بل خیر ورکړي بل به خیر ولې ورکړي چې دوی په خپل د پروسس نه راتیر شوی الله وی چې تکله په تقسیم را لې به تا جوړو زبتا جوړو یاد ساتئ یو کردار ګروت الکه چې د ازمایش کې دنه په هر قسم حالات کې صبر وکي او د هزارو ګټ تیر کې او په اطمینان اختیار کې کله کمپلینټ وکړو نو د الله سره په جنگ شو او په کمپلینټ کې الله به نورم ستړي کی تاسو د قدرت بانک اکاونټ یادوي دلته کې مونږ زکات ورکول د مال تاوان غنو په یو یتیم باندې خرج کول د مونږ تاوان غنو د یوې کونډې مرسته کول د یو غریب ژوند بدلول د ځان سره روچتول د مونږ تاوان غنو تاسو سره د خبرې څه ثبوت دی چې لکه داخلك دا رویه خپل کې نو دوی هم هغه مقام ته ورسېدي شي کم ته چې دا مشران ورسېدي ګوره یو دکاوه ده کنه تر چا سره خیر خېګړه کې او بیا کې باسم کړ ډېر داسیم دي کنه زکات مور کوي خیرات مور کوي سپورټ هم کوي خو بیا ته کار مليو بیګارونه مور په غاړه کوي یو سړی چې زکات د الله د یری ور کوي د په زړه کې به د الله یره پرته د الله د یری نه زما مراد دا نه دی چې تاسو ته د الله یو هغه ډراونه ټیک ده کنه د دې مطلب دا رہی چې یا الله ته زما رب د مال چې تا مال راکړې دا خو ستاده زه ستاده مال نه دی غریب سړي سره هیلپ کوم ځکه چې دا زما په مال کې د ستا حکم دی چې تاسو مرسته وکړئ کله چې یو سړی د الله په وجود په دې لیول یقین ساتي چې د اقرار نه ټکه روح کلو لسان اقرار باللسان نه تصدیق بالقلب تكون د الله څخه خپل یو سپریچوال رشتي دا سړی اسې خوشاله هپینس دته الټیمیټلی ملاو ده دا د خواهشاتو په جنجټ کې نه پروت دا د زیاتی خور په جنجټ کې نه پروت دا نه دی پریشان دا الریډي خوشاله هاي یو سړی د دکاوي د پاره کوي یا څه نور مقاصد وي نو هغه به زکات هم ورکوي خیرات به هم کوي عجیب می خو پریشانه به می زما دې نوم شي په زما په مالت کې یا زما په دا پریشانه دا د چا څه د مرستې کولو څوک سپورټ کول دا د الله د قدرت د فریکونسي خپل یو لذت ته دا د هر چا نصیب کیږي خاص خلک دي بهرحال ساده خبري یو شارټ کټ زدا ته ویل شم آسان ان نټ شټ سمندر چې زه په کوزه کې ربن کم داده چې 90% زمنګ الکان په دې وجه هم د منزل یا د کامیابی نه لري دي ځکه چې دوی کمپلینټ کوي چې دا زما سدي دا کافی نه دي لږ زیات دا قدرت اشاره دا ده چې دا سدي بنیاد به د دې نه کېدل کېږي دا به مخکې موږ هم په دې طریقه باندې زو په دې کې لفظ زم شته په دې کې خلک هم پرس کولم شته په دې کې مطلب دا د الزام لګول هم شته عاجز فقیر ملنګ چې سدي دا ټیک دی یا الله شکر دی دا یو تصور دی د یو خسته انسان د دې انسان په دماغ کې ښه خیال پیدا کیږي او دا کامیابی زر تر لاسه کوي بنسبت دا چونډور نه چې دل الله هرڅ ور کړی کورم خپل گاډم شته پلارم شته رورم شته الله دې نورم شته کی خدای نه باوجود هم دا ولاړ دی او د په ژوند کې تبدیلی نه راځي داسې کردار به همیشه د مور پلار درد سری دا به ټول شپې خې د ورځې بودی د کې به غوسی د کې به کبري د کې به حسدي دا به وال کوي دا به گزار کوي دا به بدلالي دا به پریس کوي دا داسې قسم بگز بیا ال راشي چې کله د الله تعالی سره درکړي ته پاغي شکر گزار نشي نو بیا دا قسم بگز ستا په دې هارډویر کې انسټال شي چې کله دا سافټویر انسټال شي نو ستا د سفر د سپیډ نه دا د ویټ نه راکوشي د دې نه جوړ شي ټراله بیا ته مثال د ټرالي او بیا ګرځه مزه کوه ته ظاهرا به تاسو هر سي
خو ته هغه ځای ته هغه فریکونسي ته نشي ورسېدی چې چېرته الله تا ته وایي وایه ته څه غواړې او چې ته څه غواړې هغه تاله درکوي. رویه نه ګڼئ چې لکه زمونږ بیخي ماته ده، مونږ سره ویژن میشن دا بیخي هډوله شته دی نه، دا دوه رڼاګانې، دا دوه مشالونه دا زمونږ سره هډوله شته دی نه. مونږ نه د پوهانو سره کېناستو او نه مو په خپل ځان باندې دا کار وکړو چېرې تاسو وختي د نعمت او د شکر خبره وکړله. نو کټ پوزې یا د چا سره دغه شانتې په کور کې چې څه هم دي دا د لپاره نعمت دی. اوس په دې شکر ویستل نو دا ستاسو هغه خبره چې چونکې ته شکر وباسې الله وایي زه بیا تاله نور سیوا درکړم. نو دا دواړه نقطې خو چې دا تاسو کم یادوئ او دا وشو نو بیا خو به زمونږ ضرورت هم پېښ نشي چې داسې مسایلو باندې یا په داسې موضوعاتو باندې خبرې وکړو. دا خو په مونږ کې نشته، دا خو ټولو نه غټه مسله ده. دریافت څه نوم دی؟ ګټې ته وایي دریافت یو شی وجود کې راتلل، د نهي نه هی راوښکل. د نشت نه شتونه. مولانا وحید الدین په خپل کتاب کې لیکي یو شاګرد ته تپوس کوي د انډیا یو ډېر غټ مولا دی چې بابا یہ بتاؤ مولانا صاحب دا راته ووایه چې دولت، شهرت، عزت، مرتبه، مقام څه شی دی؟ او ورته په جواب کې وایي چې دولت، شهرت، مرتبه، مقام دریافت ته وایي. دریافت ټیک شو جي. شاګرد تپوس کوي دریافت څه ته وایي؟ او وایي چې کله دې د نهي نه هی راوښکلو، د نهي نه دې څه راوښکلو؟ هی. ښه د نهي نه به هی څنګه روباسي؟ ستاسو لاس کې سم نشته، په پوزي کې پروت دی، یو کټ دی، یو د ډنډې پکې دی، 3 کټونه ورته پراته دي، ټولو ته اوده کېږي، 3 مرلې کور دی، ام پردی دی، یو زوی، څنګه به دریافت کې؟ نهي نه هی هغه لیکي دی کې د ټولو نه غټ عنصر دا دی که په یو کردار کې شکرګزاري راغله چې الله دا څه دي، دا ډېر دي. دا پل صراط روان شو. دویم دا دی صبر، یو شکرګزاري، دویم صبر، دریم کمپلینټ به نه کې، الزام به په چا نه لګي چې دا د په وجه. مور ته به دا نه وي چې د پلار مې که دا نوکري نه و پرېښې نن به دا ورځ نه وي. نه نه نه. پهله څه شی شو؟ نو کمپلینټ. دویم څه شی شو؟ صبر. دریم څه شی شو؟ انتظار. څلورم څه شی شو؟ برداشت. اووم څه شی شو؟ تواتر، کنسسټنسي. پنځم څه شی شو؟ په الله یقین. کله چې دا 4-5 فیکټره په یو کردار کې پیدا شو که دا الله د پوزي نه، د کټ، د دغه بون کټ نه او د یو د ډنډې پکې نه الله تعالی تخت ونه رسو، دا ګزو دا میدان. هغه مولانا په خپل کتابونو کې په آخري سلګو کې دا وایي چې زما د ژوند د ټولو نه غټ دریافت مثبت سوچ دی. ته دې په پوزي پروت یې، ستا د بون کټ یو د ډنډې پکې دا دې پردی کوري، خو که ستا په رب یقین شته چې هغه الله چې د مور په خېټه کې ماله رزق راکړی دی، هغه الله چې زه ورکوټی وم او د خوراک شوم نو د غاښونه راکړل، هغه الله چې زه پیدا کړی یم، زه سالم، مالې نور راکړی، مالې اوبه راکړي، مالې خویندې ورونه راکړي، زه پیدا کړی یم، زه یو مقصد له پیدا کړی یم. دا یقین چې کله پوخ شو دا کردار بیا مونده. ناشکري د دې ټوټلی اگینسټ ده. الله ډېر څه درکړي بیا هم یې شونډک راغورځولې، الله ډېر څه درکړي بیا هم کمپلینټ کوي، الله ډېر څه درکړي بیا هم ته وایې دا ده، الله ډېر څه درکړي بیا هم ته وایې دا ده. یاد ساتئ د نهي نه دې کوالټي سره روزي: صبر، انتظار، شکر، برداشت، بخشش او د ټولو نه غټه خبره د الله سره رابطه. که دا دې وکړه الله به دې د نش نشتون کې ډېر څه به الله په لاس درکړي. 90% زمونږ ینګ کل په دې انتظار دی چې رایټ او لیفټ مټیریلست دي، ریسورسز ته په انتظار دي، خپل حرکت نه کوي. ډېر لکان داسې دي چې هغه په دې وجه ولاړ دي چې بھئی ما سره آی ډونټ هیو تھنګس، تا سره ډېر څه دي. ته په ځان کې دا ستارې یا دا سافټویر یې لږې انسټال کړه او بیا د الله نصرت ته ګوره. ډېر ښکلی. فرشته حج بیا نه راځي فرشته. ته په ځان کې د بدر د میدان هغه فریکونسي خو پیدا کړه او دا فرشتې داسې راشي، داسې دا کنده ده مخې ته، کوې دی ور روان الله دې بچ کړي، ګرده دې فیل کېږي الله دې بچ کړي، سترګې ضایع کېږي الله دې بچ کړي،
لیونۍ ړنده ګولۍ را رواني تا ته الله بچ کړي. نو موږ خو د دنیا په خدایانو باندې کمپلینټ کوو، دوی سره مصروف یو، د دوی نه مخکې کېږو. هغه رب چې چا جوړ کړي و هغه څه شو هغه رب شته که نه موجود دی. تپوس پره نه کوي، راپاسوی به هم پاسوي، څه به کوو په هغه ورځ. ټیک ده که نه؟ صبر شکر چې څه دي ټیک دي. په شکر کې دننه یو انلاک فریکوینسي پرته ده چې کله ته وایې ته شکر کله یا الله دا ډېره دا ستا په دې دماغو کې یو قسم لیکوډ دی هغه جوړ شي. هغه لیکوډ د ټول جسم ته ووایي چې ریډي یور سلف میک یور سلف ریډي کي ته 8 بجې شوي ته بسترې ته تللی خراټې به یې ودی خمدې اثار دا ښایسته مخ راپاڅېدلی خواهشات دې کم شي. دې کې دننه ډېر لاجیک پروت دی. زموږ 90% یوت چې کوم دی د ډیجیټلایزیشن په وجه دوی د ترجیحاتو چې کم رخ دی هغه د خواهشاتو اړخ ته دونه لاړو چې دې اورال زموږ د ژوند د معاشرې هر انګل ډسټرب کو خراب کو. پلار د زوی نه خفه، مور د زوی نه خفه، پلار د لور نه خفه، مور د لور نه خفه. خوبناک الله دې خیر راکړي. ډېره زیاته مننه کوم او باور وکړئ چې په نننۍ پاډکاسټ کې قدرمنو ملګرو موږ ډېر جوړ بحث په دغه موضوع باندې وکړو او دا هم په دې وجه باندې چې چونکې زموږ په ټولنه کې نن سبا دا موضوع ډېره زیاته ډسکس کېږي او دا مسله ورځ تر بله سیوا کېږي. نو دا ټولې خبرې به موږ په خپل ژوند کې عملي کوو. موږ سره چې نن څه دي په دې باندې به موږ شکر وباسو او که موږ ناشکري وکړله نو بیا د کامیابۍ هیڅ ګارنټي نشته دی. امین مشال ورکړي اجازت. د الله په امان.